السلام علیکم. زما نوم ډاکټر نعمان دی. زه بایولوجي سپیشلیسټ شفا هسپتال کې دلته افتخار کوم. نن به ستاسو سره بل یو انټرسټینګ کیس ډسکس کوم چې دا زموږ سره ابوبکر مریض دی د پاړې نه راغلی دی. کله چې دا مریض ما راغی نو دې ابوبکر صاحب ته سابندي एकदम घबराहट په سینه باندې دباو وشوخې د دې علامات شروع شوي چې کله ما د دې سوالات جوابات هیستوري شروع کړم نو پای کې انټرسټینګ خبر راووته د دې ابوبکر صاحب په کور کې د کوترې ساتل دي. د زما د خبرې کول مقصد دا دی چې هایپر سنسیټیوټي نیمونایټس یو داسې بیماري ده چې دا د بوټو نه د مرغو نه د ټوټیانو نه کوترو نه د هغې نه چې کوم دا کومې وزرې وایي د هغې نه نرۍ غوندې ټوله پاتېږي د هغې نه بیا پرپوسانو ته الرجي کېږي پرپوسانو کې سوزش او ورم جوړېږي نو داسې مې ډېر زیات تکلیف وي. ده ته ما یو میاشت مخکې دوايانې لیکل وي او میاشت پس دی دوباره ورسره راغلی نو الحمدلله چې کله دا کوترې سیټ کړلي او پټو ته تګ راتګ یې کم کړل نو ابوبکر ډېر زیات فرق محسوس کړی. ته څنګه محسوس کړې ابوبکر اوس؟ شکر الحمدلله ډېر ښه محسوس کړی او کوترې مو ترې لکه چې حلال شو ډېر شکر دی. د خبرې کولو چې مقصد دا دی چې په کوم کور کې چې کوترې مرغۍ یا سپی یا پیشو وي نو د دغې نه هم یو قسم الرجي کېږي د پړپوسانو. د هغې دا مطلب نه دی چې تاسو د دې الرجي لپاره اسلام آباد ته لاړ شئ، الرجي لپاره پېښور ته لاړ شئ او د ګرانې ستنې لرې کوئ. د هغې ساده علاج دغه دی. تاسو د ماشوم د تکلیف ته یا د خوا او شا کې کوترې دي یا خرګوش دی نو هغه ته لرې کوي، کوترې لرې کوي، توتیان سیټ ته کوي. انشاءالله تاسو به ډېر زیات فرق محسوس کوئ. ولې چې هایپر سنسیټیوټي نیمونایټس داسې بیماري ده چې صرف دغه یو وجه ته لرې شي نو مریض انټرسټینګلی په سبا له مریض روغ رمټېږي.